وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. یو ورور تپوس کړی دی چې جی د اونډۍ کاروبار دا څنګه دی، جایز دی او که ناجایز دی، حرام دی که حلال دی، او سود پکې شته دی او که نشته دی پکې. نو جواب به انشاءالله تعالی د الله تعالی په توفیق سره کوو. خو جواب کې به دوه خبرې، یو به د دې مسلې دپاره تمهیدي او بیا به د دې اونډۍ د کاروبار دپاره څه صورتونه ذکر کوو چې په دې طریقه باندې وشي نو دا به جایزي، که په دې طریقه باندې وشي نو دا به ناجایزي. اول تمهید واوره چې وروره یو عام لیندین دی، پای کې احکامات جدایي، په نغدو باندې مغستې شي، په قرض او په نسیه باندې مغستې شي، ودار پکې کولی شي. نن روپۍ ورکه میاشت پس سودا واخله، یا نن سودا واخله میاشت پس روپۍ ورکه، دا صحیح. په دې کې څه ګناه نه وي، لنډه دا چې د هغې احکامات جدا دي. هر چې د اونډۍ کاروبار دی نو د هغې احکامات جدا دي، ځکه په دې کې اسلام لاس په لاسوالی شرط ګرځولی دی. ودار په دې کې شریعت نه مني، قرض پکې نه مني، نسیه پکې نه مني، یدم بیدین لاس په لاس بی. او بل په دې کې زیادت نه مني، والفضل ربا، په دې کې چې کم زیادت نو هغه به سودي. مثلا دواړه طرف ته هغه شی دی چې هغه به طور ثمن استعمالیږي، بیع الثمن بالثمن. یو طرف ته سره دي، بل طرف ته هم سره دي، سره په سرو باندې ورکول، سپین په سپینو باندې ورکول، یا روپۍ په روپو باندې، کرنسي په کرنسۍ باندې ورکول. نو په دې کې دا لازمي خبره ده چې یو په دې کې نسیه نه وي، ودار به پکې نه وي، دا ودار په دې کې حرام دی، صحیح نه دی. او دویم په دې کې زیادت به صحیح نه وي. زیادت مطلب هغه ده چې مثال په طور باندې ما سره 1000 روپۍ دي پاکستانی، دا 1000 روپۍ چاله ورکمه او د هغه نه زه اخلمه 1200 روپۍ چې راته ماله د دې په بدله کې 1200 روپۍ راکه. که دواړه په دې باندې متفق هم یو او دواړه وایو چې یاره بلکل زه تاله هغه وایي تاله زه 1200 روپۍ در کوم او ته ماله 1000 روپۍ راکه، خو دا ناروا دی، دا زیادت په دې کې دا سود دی. او دغه شانته کې که چېرته د دې نسیام پکې وکړلی شي نو نسیام په دې کې حرامه ده. مثال په طور باندې زه تاله 1000 روپۍ درکمه چې دا 1000 روپۍ واخله او بیرته زه ستانه دا 1000 روپۍ اخلمه، خو چونکې هغه کې نسیه وکړلی شي چې دا به تاله به زه 10 ورځې بعد 1000 روپۍ درکم، خو ګوره دا رانه قرض نه اخلي، صحیح ده. که قرض وي نو خو بیا جدا معامله ده، صحیح ده. هغه خرڅول اخیستل نه دي، دا اصل کې دا شکل او صورت د اخیستلو خرڅولو دی چې دا 1000 روپۍ تاله در کومه، ته په دې باندې ماله 1000 روپۍ ماته راکه. مثلا اوس هغه 1000 روپۍ وایي چې زه به مثال په طور مازدیګر درکمه، لږ ټیم هم په دې کې نسیه کول او قرض کول، ودار کول، نو دا صحیح نه دي او دا پکې حرام دي. خو که جنس بدل شه، دا بیا واورئ، که جنس بدل شو، مثال په طور باندې یو طرف ته پاکستانی روپۍ دي او بل طرف ته د دوبۍ درهم دی، یا یو طرف ته پاکستانی دی بل طرف ته ریال دی، یا یو طرف ته روپۍ دي بل طرف ته سره زر دی، یا یو طرف ته روپۍ دي بل طرف ته سپین زر دی، یا یو طرف ته پاکستانی روپۍ ده بل طرف ته د بل ملک کرنسی ده، نو جنس بدل شو نو په دې کې اوس زیادت کولی شي. زیادت پکې کېدلی شي، زیادت پکې بیا سود نه دی. مثال په طور باندې یو کس وایي چې تاله به زه 1000 درهم درکمه او ته ماله 80000 پاکستانی روپۍ راکه، نو بالکل صحیح ده. اوس یو طرف ته 80000 دی، بل طرف ته 1000 درهم دی، یو طرف ته 1000 ریال دی، بل طرف ته 80000 پاکستانی دی، دا زیادت بیا په دې کې دا صحیح دی، ځکه جنس بدل شوی دی، جنس یو نه دی، یو شان پاکستانی روپۍ نه دی، کرنسی بدل شوی ده، د یو شان یو ته درهم وایي بل ته روپۍ وایي، یو ته ریال وایي بل ته روپۍ وایي، نو دا چونکې جنس بدل شوی دی. خو د دې باوجود چې جنس بدل شو بیا هم په دې کې نسیه او ودار او قرض په دې کې جایز نه دی، بلکې لاس په لاسوالی په دې کې شرط دی. اوس راځو دی له چې د اونډۍ په کاروبار کې جایز صورتونه کم دي او ناجایز صورتونه کم دي.
چې په کومه طریقې سره وکړلی شي د اونډۍ کاروبار نو دا به جایز وي، او په کومه طریقه وکړلی شي نو دا به ناجایز وي. نو اول ناجایز صورتونه وایو چې کم حرام دي هغه په مختلفو طریقو سره به وي، خو چې کم زمونږ ذهن کې دي نو هغه طریقې سره به انشاءالله تعالی ووایو. ناجایز صورت یو دا دی چې ریال هم نسیایي او پاکستانی روپۍ هغه هم نسیایي، هم په قرضو باندې. مثال په طور باندې ته په سعودي عرب کې او تا چې کوم د نو هلته اونډۍ والا ته رینګ وکړه چې 1000 ریال دا ولېږه پاکستان ته، او زه به تاله هفته پس چې کوم د نو تاله به زه دا ریالونه درکمه، هفته پس به تاله 1000 ریال درکمه. تا روپۍ چې کوم د نو نن ولېږلې ریټ نن وشه او کور خلکو ته روپۍ سبا له میلاویږي، نو ریټ هم نن وشه او نرخ نن وشه، روپۍ دې چې کوم نن ولېږلې کور خلکو ته سبا یا بل سبا میلاویږي. نو اوس دواړه طرف ته نسیه او قرض راغله، هغه طرف ته تا ریالونه ورکړل نه دي، بل طرف ته چې کوم نو هغوی ته هم نه دي میلاو شوي، بلکې دواړه طرفونو ته نسیه راغله. نو دا ښکاره سود دی، ځکه جانبینو ته ادار دی، دواړه طرفونو ته قرض دی، نو لہذا دا معامله په دې طریقه باندې دا صحیح نه ده. ځکه وجه دا ده چې په دې کې دا لازمي ده چې دی باندې عقد باندې دا عقد کې به په دې باندې په دې روپو باندې په دې کرنسۍ باندې به قبضه د جانبینو نه وي، دیو به په دې باندې قبضه کړي. مثال په طور باندې هلته به تا ورته ریال حواله کړي او هغه طرف ته به ستا وکیل کاغذ ته د طرفه ستا ورور دی ستا زوی دی هغه به هغه روپۍ هغه وصول کړي، نو بالکل بیا صحیح ده. خو دلته جانبینو ته ودار دی، نو لحاظه د صحیح نه ده. دویم نمبر ناجایز صورت دا دی چې تا اونډۍ والا ته وویله چې 1000 ریال دا واخله ور دې کړه. اوس ګوره دویم صورت کې مخکې کې نسیه و، په دویم صورت تاسو ته بیانوم نو هغه ده چې اونډۍ والا ته وی چې دا 1000 ریال واخله یا دا 1000 درهم واخله، او هغه ته وایي چې ستا ما سره 80000 روپۍ شوي. ښه ټیک ده، ریټ نن وشه او کور خلکو ته ستا ورور ته ستا پلار ته ستا زوی ته روپۍ سباله یا بل سباله میلاو شي، نو دا هم سود دی. ځکه یو طرف ته نغدي دي خو بل طرف ته نسیه شو، یو طرف ته نغدي دي بل طرف ته نسیه شو، نسیه په دې کې شریعت نه مني، ادار نه مني. لنډه ده چې یو طرف ته یا دواړه طرفونو ته پکې قرض راځي، ادار راځي، نسیه راځي، لږ ساعت پر رقم راځي، نو دا هم ناروا دی. عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې زید ابن ارقم رضی الله تعالی عنہ او طلحه رضی الله تعالی عنہ هغې څه معامله کوله. زید ابن ارقم رضی الله تعالی عنہ طلحه رضی الله تعالی عنہ ته هغه ته ویل سره زر وس واخله او مازیګر به درله مازیګر به ته ماله چې کوم دی نو هغه سپین زر به ماله راکړي. عمر رضی الله تعالی عنہ ورته ویل دا ناروا ده او د هغې نه منع کړه، ځکه لاس په لاسوالی په دې کې شرط دی. او د دې حکمت هغه دا دی چې د دې دا ریټونه ډېر زر زر بدلیږي را بدلیږي، 15 منټو کې د ننه ریټ بدل شوی، نو ځکه شریعت په دې کې نسیه او ادار نه مني، لاس په لاسوالی پکې ضروري کړی دی. ځکه ریټ بدلیږي، نن یو ریټ دی نو مثال په طور باندې 10 منټه پس چې بیا ریټ ګوري بیا بدل شوی بیا بدل شوی. خدا یو دوه ناجایز صورتونه ویلی شو. جایز صورتونه له اوس راځو چې په دې کې کم صورتونه دي چې په هغې سره د اونډۍ کاروبار صحیح کېږي او د اونډۍ کاروبار جایز دی او صحیح دی. نو یو دا دی چې کله یو کس روپۍ اکاونټ ته منتقل کړي، نو اکاونټ ته مثال په طور باندې 1000 ریال تا اونډۍ والا له ورکړه هلته په سعودي عرب کې یا دوبۍ کې یا قطر کې، او هغه دې ولا دقه شان لاس په لاس ورکړه 1000 ریال دې ورکړه، هغه دغه 1000 ریال سیده ستا اکاونټ ته چې پاکستان کې هغه اکاونټ یې نقل کړه، ستا م اکاونټ دی په بینک کې او زما م اکاونټ دی، تا هغه اکاونټ دا روپۍ دله ما نغدې درکړي، تا د خپل اکاونټ نه ډایرکټ هغه نقل کړي او 80000 روپۍ پاکستانی دی سیده چې کوم 1000 درهم
هغه ته اونډۍ والا ورکړه، هغه فوراً 80,000 پاکستانی ستا د بیک اکاونټ چې پاکستان کې کم دی هغې ته را نقل کړه. نو اوس دا لاس په لاس شوه، نو دا عقد صحیح دی. په دې طریقې سره د اونډۍ کاروبار دا جایز دی او دا صحیح دی. د کې وجه دا ده چې اکاونټ دا چې کوم دی داسې دا لکه لاس کې چې تاله څوک روپۍ درکړي، دا لاس په لاس شو. اکاونټ داسې دی لکه لاس کې چې روپۍ تاله راشي. دا یو صورت جایز شو. دویم نمبر شکل دا دی او صورت چې مثال په طور باندې ته اونډۍ والا ته وی چې زه دا 1000 روپۍ پاکستان ته لیږم. صحیح شکر ده، توجه سره ورته غوږ دی. لږ چې کم دی نو د دې په مابین کې لږ فرق وي د جایز او د ناجایز. ته اونډۍ والا له ورغلې، ته ورته وایې زه دا 1000 درهم یا دا دینار پاکستان ته لیږم، خو چونکې زه یې نشم رسولی، ته ماله دا پاکستان ته ورسوه. هغه تا ته وایي راکه دا اونډۍ والا وایي راکه. او بیا دغه اونډۍ والا ته ووایې چې یاره خدسور څو روپۍ به اخلي د دې نقل کولو د دې منتقل کولو. هغه وایي د دې زه 100 روپۍ اخلم یا 200 روپۍ اخلم مثال په طور باندې. نو 1000 درهم هغه ته د دې اونډۍ والا له ورکړه، ورسره د 100 یا 200 روپۍ چې هغه مزدوري دې ورله ورکړله، هغه مزدوري واخیستله. نو دا عقد هم صحیح دی، د اونډۍ دا کاروبار هم صحیح دی، ځکه دا اخیستل خرڅول نه دي بلکې صرف دا د نقل کولو او د دې وړلو روپۍ اخلي. ستا روپۍ د هغه سره امانت شوې، ګوره دا د هغه سره امانت شوې، د هغه سره پرتې دي او تاله را رسئ. نو د رسولو ستانه د دغه روپو نه وانه غیستلې، اخیستل خرڅول نه شو. ستا روپۍ راواخیستې خو تا ته ویل زه یې دله رسامه، خو ته ماله په دې کې مزدوري راکه، ماله 100 روپۍ 200 روپۍ مزدوري راکه. نو بالکل دا ته رسولو نه، بیا چې کله له رسې هغه ته تا ته ورځ وښودله چې پلانکي ورځ باندې ورسوه، نو بالکل هغه په هر طریقه باندې چې تاله رسئ ستانې مزدوري واخیستله د رسولو صرف. دا اخیستل خرڅول نه دي، نو لہذا دا صورت جایز دی. دریم نمبر بل صورت دا دی چې ته اونډۍ والا له 1000 درهم چې کوم دی نو دا ورکي، خو په دغه ټیم ورسره نرخ ونه کړي، په دغه ټیم ورسره ریټ ونه کړي، او داسې ورته وایي چې زما دا 1000 درهم دا تا سره امانت پرتی دي، چې کله تا 80,000 روپۍ زما د کور خلکو ته دا ورسولی، ورور یا زوی یا چاته دې ورسولی، نو هغه وخت کې نرخ وکړه، هغه ټیم کې ریټ وکړه چې دا درهم په څو باندې دی، دینار په څو باندې دی، هغه ټیم کې ریټ وکړه. نو چې هغه ټیم کې دې ریټ وکړه په څو باندې وه، نو په هغه ټیم کې ورکړه. نو دام چونکې دلته تا دا اخیستل خرڅول ونه کړه، تا ولا 1000 درهم ورکړه چې دا تا سره امانت شوي، او هلته چې دې کله ورسولی، نو کله چې زما هغه وکیل هغه ستا له طرف نه چې کوم ذمهوار دی، پلار دی، زوی دی، ورور دی، هغه چې کله ستا خواله درغی هلته، نو ته به هغه ټیم کې ریټ وکړي چې په څو باندې دا ریالو، په څو باندې دا درهمو، بس هغه ټیم کې به ریټ وکړي، وغله به هغومره روپۍ ورکړي چې څومره پکې دي. نو دا هم چونکې دا سودا لاس په لاس باندې شوه، اوس دا هم صحیح ده ځکه لاس په لاس خبره شوه، ریټ یې په هغه ټیم کې نه دی کړی. څلورم صورت پکې دا هم جایز دی چې اونډۍ والا ته تا ویله ته ماله یو 2 لکه روپۍ راکړه، زما کور خلکو ته ورسوه، هغه 2 لکه روپۍ ته ویې ټیک ده بس زه به یې ورکمه. دا چونکې دا د قرض معامله شوه او دا تا د هغه نه روپۍ قرض واخیستې، ته ویې زه به یې میاشت پس تاله درکمه. دا سودا اخیستل خرڅول دا نه شوخه، اخیستل خرڅول نه دي بلکې قرض د هغه نه روپۍ واخلي چې دغه قرض روپۍ 2 لک روپۍ چې کوم دی نو زما کور خلکو ته ولېږه، ستا په ما قرض شوي، میاشت پس 2 میاشتې پس 10 ورځې پس زه به تاله دا روپۍ درکمه. هغه وایي ټیک ده. هلته چې کله هغه ته روپۍ ورسي کور خلکو ته هغې واخیستې، روپۍ واخیستې، نو دا هم صحیح دی، دا احسان دی، بیع نه ده، اخیستل خرڅول نه دي بلکې یو احسان تا په هغه باندې وکړه. نو لہذا دا پکې جایز صورتونه. نو دغه مسله وه، الله تبارک وتعالی دې موږ ټولو ته په سمجھ نصیب کړي. که بیا څه اشکال نو د هغې باره کې ویلی، والله اعلم بالصواب.